د خیبر پختونخوا نورو ضلعو پوشان کورما ضلع کې هم اسکولونو کج باندې د مختلفو لوبو مقابلې شروع شوي دي کوم چې اپر کورما څلور زونز کې تقسیم کړي دي. دې څلور زونز کې 10 ټیمونه برخه اخلي. دغه شان اپر کورمي شلوزان هایر سیکنډري سکول کې د والیبال او باسکټبال لوبي شوي چې پکې ګڼ شمېر کې د علاقې خلکو او سکول ماشومانو ګډون کړی وو. دې لوبو په اړه پرنسپل مرجان ویلي دي چې دې لوبو شیډول وړاندې شوی وو خو د څو وجوهاتو له وجې د ځنډ ښکار شو. دا شروع شو لکه 21 نه شروع 21 اکتوبر نه او بیا حالات وجه نه لګ ری شیډول شو تم کېبل نو 6 نومبر نه بقاعده شروع شو د 15 تاریخ نه 15 نومبر نه یمو دا اپر کورم ختميږي لوور کورم هغوی کړي دي ان کړي هغه نه بعد بیا موږ ته ډیټ فکس کوو اپر لوور کورم کېږي کله بیا ډیسټریکټ وشي بیا به موږ کوار ډیویژن رسو بیا به هغه نه بعد بیا پروفیشنل سطح باندې ودا کېږي کېږي. د سپورتس فیسټیوال جنرال سیکریټر پرنسپل مرتضی حسین ویلي چې د غشان لوبو سره د ماشومانو ذهن تازه وي خو بیا هم ځینې سکولونو کې د سپورت سہولیات نشتوالی دی. نہ صرف اسکول کی ضروری بلکہ اسکول کے علاوہ پکور دے ایوننگ کے دسورہ سوسائٹی ویل نزدیک کے پکور دے بچے ہوتا خال کو دی سپورٹس ایکٹیویٹیز پارا سہولیات ہوئی ناغا پارا لگے گی کمپلیکس آگا پارا لگے گی اسٹیڈیم پکور میں بدیل رضیوتا دے ودالتا خال کی سپورٹس شوقینا ډیر دي خو بدقسمتي دا ده چې یو سټیډیم دی دین علاوه یو سپورټس کمپلیکس دی هغه سیټي کې دی نه دا شی که د سپورټس کمپلیکس ته یو نیم سپورټس کمپلیکس جوړ شي دین علاوه سټیډیمز لږ زیات جوړ شي نو بچي څه دي دا پوزیټیو اکټیویټیز پاره به دوی ته یو ماحول ملو شي او کما شته دی دین علاوه سکولز کې مطلب بچو پاره ځنه سکولز داسې دي چې هلته خو پلی ګراوند شته دي خو ډېر داسې سکولز دي چې هلته پلی ګراوندز نشته دي. د پلی ګراوند ضروري دي چې هر سکول سره یو پلی ګراوند وي چې بچي دا کو کریکولر ایکټیویټي سره کریکولر ایکټیویټي سره کو کریکولر ایکټیویټي سره د کې حصہ اخلي. د کورمي ضلع سپورتس فیسټیوال اخیری مرحله کې به کویز مضمون لیکل مختلفو ژبو کې تقریرونه ملي نغمې هم او نعت مقابلې به هم کیږي.